السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ګرانو کتونکو جنټ ون نیوز سره زیم عزیر خان ګرانو کتونکو په مردان کې تاڼه تورو حدودو کې یو واقعیا مخې ته راغلی دا تاسو ته کیدای شي پته هم وي ځکه چې په سوشل میډیا باندې هغه خبر ډیر زیات چلیدلې دی ګرانو کتونکو په تاڼه تورو حدودو کې د 15 کالو ماشومه مرجان ماشومه چې کوم ده هغه خپل چاچی چې کوم ده هغه ماشومه قتل کړی ده تاسو ګرانو کتونکو تاسو به وایئ چې دی په څه قتل کړی ده ګرانو کتونکو دا په معمولي خبرو معمولي په والدینو ویل کېږي چې هغې سره تکرار و د هغې د وجې چې کوم دی دا ماشومه قتل کړې ده خو دې کې پرون چې کوم دی پرون د جمعې په ورځ چې کوم دی دې کې ملزمان باقاعده ګرفتار کړی شو او هغې چې کوم دی په مردان ایس پي کوم انویسټیګیشن دی هغې د ډي پي او آفس کې باقاعده پریس کانفرنس وکړو نثار خان صاحب چې هغه دا وویل چې دا د هغه ماشومې ملزمان دي چې کوم ماشومه چې کوم دا قتل کړی شوې ده تاسو به وایئ چې دا چا قتل کړی دی دا خپلې چاچي قتل کړی دی کم د دې چاچي ده د دې ماشومې د ماشومې نوم دی مرجان بیبي هغې سره چې کوم دی نو هغه ده کې خپلې چاچي چې کوم دا قتل کړی ده او هغې بیا چې کوم لاش دی چې قتل کړی هر ځای کې ده هغه به بیا وروستو پته لګي خو مطلب د کور مخې ته ولا هغه لاش چې کوم دی هغه ماشومې باړي چې کوم ده هغې پر یخې وه ګرانو کتونکو که موږ وګورو دا ورځ تر ورځه سیوا کېږي دا ماشومه ووتې وه څیزونه یې ځان له اغوښتل څیزونه یې اغوښتل چې لږ ټایم کې بس ووته د کور نه پلار وینا یې دا ده چې ماشومه ووته د کوره او بیا واپس رانله ځان له څیزونه اغوښتل د څیزونو دپاره تلې وه دا بیا مردان کم ډي پي او آفس کې چې کوم دی هغې په ډي پي او آفس کې چې کوم دی ایس پي انویسټیګیشن نثار خان صاحب چې کوم دی هغه پرون پریس کانفرنس وکړو میډیا سره دا خبره شیر کړه چې موږ هغه کم ملزمانو هغې ته موږ رسېدلي یو او دې کې خپله چاچي چې کوم ده هغې ګرفتار کړی د ماشومې مرجان بیبي چې کومه چاچي ده هغې وي دا قتل کړی دی ګرانو کتونکو که موږ وګورو نن سبا اعتبار بیخي په چا نه دی پاتې هغه پلار غریب په سرو سترګو جاړي د هغې سره زموږ خبرې مو شوې هغې موږ انټرویو وغیره پروګرامونه هم وکتل هغې معلومات موږ هم وکړل هغه پلار غریب ډېر زیات غریب دی او هغه دقه په سرو سترګو جاړي بیمار هم دی ګرځېدی قدرې نه شي ګرانو کتونکو هغه پلار غریب یې ګرځېدی نه شي د خفقان د لاسه د کټه راپاڅېدی نه شي ځکه چې د ماشومه زامن بچي ټول مور پلار ته خواږئ خو دا لولیانې خو زیاتتر ډېرې خوږي څنګه تاسو ته پته ده چې زمونږ د ماشومانو کې چې کوم دي دا لوریانې د پلار او د مور ډېرې زیاتې خوښې وي دا د ګل په شانتې ماشومه ده د سایډ ته به تاسو ته دا تصویر هم ښکاري چې دا د ګل په شانتې د مردان تاڼې تورو حدودو سره تعلق ساتي دي هلته کې دا واقعه راغلی ده مردان تاڼې تورو چې کم دغه دی پولیس والے دي هغې ښه کامیابه کارروایي کړې ده ملزمان یې زر تر زره نیولي دي او د قانون په ګرفت کې راوستي دي خو ګرانو کتونکو دلته کې زه تاسو ته دا وایم چې اعتبار په چا هم نه دی پاتې ځکه چې د خپلو بچو خیال ساتئ ځکه چې په چاچي اعتبار نه دی پاتې په قاري صاحب اعتبار نه دی پاتې په ټیچر اعتبار نه دی پاتې د تره زامنو باندې نه دی پاتې په چا هم په خاندان کې نه دی پاتې ځکه چې تاسو اوس وګورئ یو سړی به دا سوچ کولی چې خپله چاچي به داسې کار وکړي خپل ماشومې د خاندان سره تاسو سوچ کولی شئ نو ګرانو کتونکو دا د مردان تاڼې تورو یو واقعه مخې ته راغلې وه چې دا ماشومه قتل کړې شوې ده پلار غریب او ډېر زیات د فیملي نه غریبان هم دي دا واقعه ما تاسو سره شیر کوله چې د هغې ملزمان باقاعده ګرفتار کړی شوي دي او هغې کې چاچي چې کوم ده هغه ککړه وه هغه یې ګرفتاره کړې د مردان پولیسو ملاره کې اجازت د الله په امان